بالحکیم داغه دی دسی کتاب آیتونه دی اغا دی حکمت والا دا اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين ویلی خلکو ته په دغه خبرې باندې تعجب دا چې مو وحی کړی دا یو سړی ته اغا په دوی کې دا حکم ورته ورکړه دا چې خالق وډر کا او مؤمنانو ته خوشخبری ورکا چې د هغوی لپاره یقیني طور باندې د هغوی رب سره لویه مرتبه ده کفرون دا یی چې دا خو بشکه یو جادوګار دا واضح ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذن بشاک د تاسو رب الله دا هغه ذات هغه اسمنونه او زمکه په شپې ورځو کې پیدا کړی دي بیا هغه په عرش باندې قائم شولو هغه د معاملات او تدبیر کوي هغه اجازت نه بغیر چوک شفاعت دي چون نشي کوي ذالکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون دا الله دې تاسو رب دا دی هغه عبادت کوي تاسو نصیحت بیلینا حاصل الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم یہ آیتیں ہیں ایسی کتاب کی جو حکمت والی ہے اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف وحی کی ہے اس بات کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے اس بات کی کہ بے شک ان کے رب کے ہاں ان کا یقینی طور پر بڑا رتبہ ہے قال الکافرون ان هذا لساحر مبین کافر کہنے لگے کہ بے شک یہ تو کھلا واضح جادوگر ہے ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذن بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں پھر وہ عرش پر قائم ہوا اور معاملات کی تدبیر کرتا ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون یہ اللہ تمہارا رب ہے سو اسی کی عبادت کرو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے دا اول سار کی کوم ټکه دا الف لام را د دې څه معنا نشته د یې حروف مقطعات د دې متعلق علماء کرام دا فرمایي چې کني حروف مقطعات سکوم دي مختلف اقوال دي ځنه علماء کرام دا فرمایي شاه ولی الله رحمت الله علیه آغا فرمایي چې کني دا حروف مقطعات سکوم دي سورتونو په شروع کې لکه الف لام را الف لام میم وغیرہ دا د اخصرات خلاصہ په دغه درو ټکو کې بیان دا د سی لکه په انګریزي کې کوم دا کنه لکه فارس کې یو ټکوي څو پی ایچ ډی یا ایم بی بی ایس اوس پی ایچ ډی څه کله وایي سړی خپل په کې چې دې څه مطلب دا شته لکه فارس کې یو سړی دا هغه په میتھمیټکس کې پی ایچ ډی کړی دا نو څه ته وایي چې پی ایچ ډی د پلان کای په میتھمیټکس کې د پی ایچ ډی نه خپل د هغه مفهوم راوځي چې کني دی په میتھمیټکس کې اعلی ترین تعلیم حاصل کړل نو اندان منا دا الف لام را یا الف لام میم وغیرہ دا دی اټول سورت خلاصہ الله رب العزت دی کی بیان کړي دا دی شاه ولی الله رحمت الله علیه یو قول دا خو جمهور مفسرین علماء کرام دا فرمایي چې کني د دې علم کوم دا الله ذات دا انسان ته د دې علم نشته چې دا څه مطلب دا څه مفهوم دا او الله رب العزت نازل کړي دي چنانچه قران مجید کې کوم آیات دي نو علماء کرام دی هغه په غاټه سطح باندې دوه قسمونو باندې هغه د دې تقسیم کړل دا یو هغه آیتونه دي چې هغه محکمات دي او یو هغه دي چې متشابهات دي محکمات هغه آیتونه دي چې هغه کې الله رب العزت آیت احکامات ورکړي دي مسائل بیان کړي دي نو دی هغه مسائل وبته تفتیش کوي تحقیق کوي بیا چې کومه مسله ونه راوځي په هغه به عمل کوي نو محکمات هغه آیتونه دي چې هغه تعلق اعمال سره هغه باندې وته عمل کوي لکه قرآن مجید کې الله تعالی فرمایلی چې واقعي الصلاة واتو زکات نوز وکي زکات اوس په معلوم کې چې د المود به څنګه کاو طریقه به معلومه کی زکات به څنګه ورکاو چوره به ورکاو چوته به ورکاو دا به معلوم کې بیا په دې باندې عمل وکړي یو متشابهات دي متشابهات هغه دي چې هغه باندې عمل کول ضروري نه دي صرف ایمان راوړل ور باندې ضروري لکه اوس دغه مخکې آیات کې یا یو د حروف مقطعات دا حروف دي یا مثلا د مخکې آیات کې روان ان شاء الله وميلو ثم استوى على العرش الله رب العزت په عرش باندې قائم شولو مطلب لکه مو سړی عام پښتو کې مودا ټکه استعمالو څه پلان کای کور موري وکړو ټول کارونه څه کله فارغ شولو بس بیا کوم دا کنه په خپل کورسې باندې کې نهستل مو پښتو کې د څه ټکه صدا الفاظ کې استعمالو
نو دا ثم استوى علی العرش دا اندس ټکا دا چې الله رب العزت دغه دنیا جوړه کړه بیا په عرش باندې قائم شول اوس څنګه قائم شول اوس انسان متعلق خدا تصور کیږي چې په کرسي کې نه سل څنګه کې نه دانه منا کې نه سل کزن نوست خپلوند کې د ولي او کوم دا کنه بدن یې په کرسي باندې کې د ولي وغیرہ وغیرہ او الله رب العزت متعلق دا نشو تفصیل بیانوي چې الله رب العزت څنګه کې نه سل الله تعالی خو کوم دا کنه هغه د زوتا چې هغه لا زمان ولا مکان دا الله رب العزت د ځای نه لري او مکان نه لري او زمان نه لري هغه د وټول شیونه منزه او برتر ده اوس کله یو شای مکان نه لري نو هغه نشتی څه معنا نشته نو موږ صرف او صرف چې شکو ایمان به پرولو چې ثم استوى على العرش الله په عرش باندې قائم شول څنګه قائم شو ته پاتې نه څنګه قائم شو کو صرف ایمان به پرولو نو ردی تفصيلاتو کې بنه چې نه دا څنګه کینی دا په څه طریقې سره کینی بس نو دی باندې مزید غور او خوض او د تفتیش هیڅ ضرورت نشته صرف ایمان پرولو نو بهرحال د الف لام سورۃ کوم دا کنه دا د سوره یونس نه دینه مخکې چې کوم سوره توبه مو ختم کړلو دغه پرې چې کوم سورتونه وکنه دي ته تیواله مفصل نه یعنی هغه سورتونه چې هغه وګدو دي نو دغه پرې کوم سورتونه وو دغه وګدو دا ختم شول اوس کوم دینه بعد سورتونه دي سوره نحل چوت سور لسمه سي پاره دا هغه سورتونه دي چې دي ته مسانی نه یي دا لکه هغه په نسبت لګوړه وړه سورتونه بیا هغه نه بعد کوم دا بیا نور سورتونه دي هغه ته مين نه یي یعنی هغه کې 100 لګبګ کوم دا آیتونه وغیرہ وغیرہ بهرحال دا سوره یونس په مکی زندگی چې کومه پیغمبر علیه السلام باندې هغه په اخیری شپورې کې اخیری دور کې کوم دا سورات نازل شولو ځکه چې په مکی کې حج وونه نو نه سوري جهاد وونه نو لہذا دي کې د جهاد احکامات تقریبا نه ہونے کے برابر دي کې اټول د توحید ذکر دا د شرک ذکر دا او د مشرکین مختلف قسم سوالات او جوابونه دي ورکې د حضرت یونس علیه السلام والا د هغه په نامي باندې د سورات دا د یونس علیه السلام والا لک ذکر ورکی د دي کی نو دا ټول چونکه هغه دي دغه شیونو ذکر ورکی د بهرحال اوس الله رب العزت فرمایي چې تلک آیات الكتاب الحکیم دا د حکمت والا کتاب آیتونه دي نو د حکیم ایوا معنا علما کرام کړي دا د حکمت والا او ایوا معنا کړي دا محکم یی مضبوط تا یعنی په دې قران مجید کې په دې سورات کې کوم آیتونه دي هغه انتهایی محکم او مضبوط او دلایل نه ډاک دی د دې څوک رد او تردید نشي کوي اکان للناس عجبا ان وحینا الى رجل منهم خاوس داسې چل وشو چې د کفرونو ډېر غاټ اعتراض داو چې الله رب العزت اول خو هغه د اعتراض کولو چې الله تعالی دا انسان دغه دنیا ته چې نبی رسوله ده نو دی په ځای فرشتہ ویل نه رسوله فرشتي به رسولي و نو الله رب العزت ورته دا فرمایي چې کني ګوره د سې چاله ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا الله رب العزت فرمایي چې کار فرشتہ مرستا ولا هغه به انساني شکل کې راتلای ویلي چې کا فرشتہ خپل شکل کې مو فرشتہ رستولي وای نو فرشتہ به تاسو لیدا څنګه خو نور نه جوړه دغه تاسو سره لیدانه لہذا د تاسو سمجھاو کولی دی پاره د تاسو په یولې دی پاره هغه مو بیا انساني شکل کې راوستله چې بیا مې راوستله بیا به تاسو بیا دای تروس کولې چې فرشتہ خو کیږي نه تګي کیږي نه بیا به تاسو دای تروس وو چې یاره دا فرشتہ مو مجبورای نه څه خبره ده ته دوی مته یې چې سبې سړک راوځي منجونه کوي دو په سړک پیږي نه دي سړک کیږي نه بیا به دا ویل چې نه خدای په کوم ته انسان راوستا نو الله تعالی فرمایي ته مو ځکه تاسو ته انسان درستوله ده لہذا دا اعتراض کوم دا تاسو به اجازه یو دویم اعتراض هغه دا کولو چې دغه بدایلو چې لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الله تعالی ته یو فقیر یو یتیم ولې دلې ته ته قرآن مجید در نازل کړو ته په ځای د مکی کې په طائف کې لوی خالق موجود دي په طائف کې یو مشهور څوک د سردار دی هغه مسعود نماوه بل یو عبد یالیل نماوه بل حبیب نماوه دا لوی سرمایدار لوی باغات او د لوی وقون او د جنورو د وضو په هزارهاو تعداد کې د غور رامي لوی مالدوري خالق په مدینه منوره کې په مکی کې کوم دا کنه مغیره او ابو الحکم دا ابو جهل پیغمبر اسلام ور باندې ابو جهل نما کې دا ولا نو هغه دې ته ابو الحکم نه یلو کفار دیغه دا لقب نو خلکو یلو چې دغه بدای تروس کولو چې خدای پاک دا مسكين فقیر یتیم چې دا خدای پاک نبی کولو دې په ځای چې کوم دا کنه دا نبیون ویل نه جوړیدل په کور د خدای پاک ابو الحکم نبی رسوله مغیره لوی سرمایداري خالق دي عبد یالیل غو خدای نه کړی وای
نو الله رب العزت ورته فرمایي ځا کان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم تاسو ته په دغه خبرې تعجب ده چې موږ دغه غریب سړی دا مو ویلې در واستولو نو الله تعالی یو بل ځکه دغه ته جواب ورکړه چې هم یقسمون رحمت ربک ویلې د الله رب العزت کوم رحمت ته دا تقسیم به تاسو کوي نحن قسمنا بينهم الله رب العزت فرمایي دا تقسیم به مو کوو ته به اوس متخایي چې دغه نبوت څه چوته ورکړه چوته نه ورکاو دی نبوت دی پاره صرف دولت شرط نه ده دی نبوت دی پاره اعلی اخلاقیات شرط اعلی فهم ورته شرط او د لوی درجه سمجھ بوج او شعور ورته شرط څه دا شوینه چوکي وی الله رب العزت د سړي ته نبوت ورکړي اوس دا نه هغه ته ورکړه اوس صرف دولت نه نور خو نشته اخلاقیات کوم دي دا حضور صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت فرمایي انک لعلى خلق عظیم ته الله رب العزت ډیر لوی اخلاقیات درکړي دي پیغمبر علیه السلام سره بس چوک دی لمحې کې نستلو فورا به متاثر شول ځکه خدای ته یو محمد صلی الله علیه وسلم ته ما ورسه چې ویره غلې دي سره جادو فورا مې څنګه هغه جادو مدونه او هغه اخلاقیات دي اخلاقیات او کشش وو نو بهرحال حضور صلی الله علیه وسلم دیجه کې الله رب العزت فرمایي ان اوحینا الی رجل منهم اوس دیجه کې ګور الله رب العزت کا استعمال کړه دا رجل ته تاسو کې وسړی تا چنانچه علماء کرام دینا دا مسله اخذ کړی دا الله رب العزت د نبوت څخه کوم منصب دا هغه سړی سره مخصوص کړه دا خزه به تور نبی الله رب العزت نه رستولی ویلي چې نبوت څخه دا ډیر لوی دی ذمہ داری والا کور دا ډیر لوی دی مشقت والا کور لکه اوس موږ ګوره غزوه تبوک هغه نه اوس تاریخ شولو موږ د غزوه تبوک ولا روح سرعت ویل هغه کې تاسو ته مو ویل چې صحابه کرام زیات اجمعین به څخه د 700 کیلومتر مسال او ورسره څوک دا په وی خجوري دوا کسان او په وی وو خلاص کسان نور کسان پیدل یو یا دوا کسان په سپاره نور پیدل آیا خزه دوره ما هغه کوي شي خزه ته الله رب العزت نبوت ورکړه وا دان منا سختي خزه برداشت کوي شي نو لہذا چې نبوت څنګه دا کنه هغه ډېر سختي ولا کور د مشقت ولا کور د جسمانی غالاږي ذهني اعلی سطح لاګي نو دا چې الله رب العزت سړی ته ورکړي دا د خزو څنګه دا کنه هغه ته شریعت دا فرمایلی چې وقرن فی بیوتکم تاسو کور کې قرار کینې تاسو کور د بچیو تعلیم او تهذیب او تربیت ته تاسو ذمہ داری دا غره ګوره څوک کور کې زنانه د بچیو صحیح تربیت نه کوي که سړی ډیر تکړه شي د بچیو تربیت نشي کوي الله رب العزت دا ماده خزو کې چوي دا خزه خپل بچیو ته صحیح تربیت ورکول وګوري ویلي چې د بچی اول مدرسه اول سکول اول کالج دا د مور کوتا د مور کوت کې چې د کوم اول مدرسې کې کوم تعلیم ورکړل شي دا د دې ټولې ژوندۍ ولا تعلیم ځکه الله رب العزت خزو ته کوم دا کنه دې طرف ته توجه ورکولې حکم ورکړه تاسو دا کار وکړئ اوس دغه هغه څه د ذمہ داری څه د انذر الناس ته تاسو خالق وډر کې وبشر الذين امنوا او مؤمنانو ته خوشخبری ورکړي مطلب دی نبی کور او ډیوټي او فریضه هغه وی څه هغه به دعوت او تبلیغ ولا کور کوي د جهاد کوم دا د دعوت او تبلیغ یو شعبه ده ځکه سو کله چې ته دعوت او تبلیغ زبانی تور منی کور ونکي څه کله ته پوه شي نو بیا لکه استاد اول خواږي سره بچی ته سبق ورسته کوي او څه کله بچای خو ما خو سبق نزد کوي بیا ور باندې سزو لګوي کوي همدان منه الله رب العزت دعوت او تبلیغ اول کړه دا چې تاسو اول دینه کور وخله که خو ما خدا کور ونکي بیا څه دا جهاد وکي دبل ان هذا لساحر مبين کفرون دا یی زدا خو جدوګار حضور صلی الله علیه وسلم باندې انده الزامات کفرون لګولو نو الله رب العزت فرمایي چې جدوګار ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام الله رب العزت د اسمنونو او زمکه چې کوم دا شپې ګوريږي کې پیدا کړی اوس دا شپې ګوريږي چې کوم دا کنه د دې پیدا کولې څه مطلب دا اختم کې شپې ګوريږي وینا دا څنګه شپې ګوريږي کې پیدا کړل دا اوري زمانہ بیا څنګه یو جواب علماء کرام دا ور کړل دا چې کني د نن سبا کومي وريږي دي دغه وريځو په مقدار باندې الله رب العزت پیدا کړ یو معنا علماء کرام ادي دا بیان کړی دا چې شپې ګوريږي نه مراد د قیامت ولا وريږي ویل چې قیامت وريږي متعلق الله رب العزت فرمایي چې الف سنه مما تعودون 1000 وريځو به ایوا وريږي قیامت نو لہذا شپې ګوريږي نه مطلب دا شو چې 6000 سال کې الله رب العزت ازمکه اسمنه پیدا کړی سجدانو نه دا یی چې دي په جوړیدل کې عرب هاو کلمه لګیدلی بهرحال ځل علماء کرام لکه هغه علماء کرام ته چوپ لک
جدید علوم کړي دي ساينسي علوم یا سره کړي دي هغه یې چې د شپږ اوریزونه مراد څه کوم ده کنه شپږ مراحل چې شپږ مرحلو کې الله رب العزت دغه کائنات د ځمکه اسمانونه جوړ کړي دي هغه یې اول مرحله کې بیگ بینګ وشول د کومه سکولونه یې دي هغه ته پاتې ده چې دا کوم ده کنه ولو غني هغه وا سیاره وا هغه کې एकदम کوم ده دومره هیټ پیدا شو دومره ګرمایش پیدا شو هغه دماکا وکړه ریز مریش والا نو دیتا بیگ بینګ نه یی چې یو مرحله دا واڅو بیگ بینګ ورکی وشو دویام کې کوم دا کنه د ځمکې کې اټم هایدروجنز دا شیونه پس ځمکې کې دویمه مرحله کې بیا په کائنات کې دا شیونه جوړ شول او په دریمه مرحله کې بیا د ستوري د کهکشان دا شیونه جوړ شو د سیاري جوړ شول دا د دریمه مرحله وا او څلورمه مرحله کې د نظام شمسي جوړ شو د زموږ کوم نظام شمسي کې مو یو د المرسترګه د ځمکه هغه نه کوم تویدل دی او د میاشتې د ځمکې نه گردش کول دي ځمکې المرسترګه نه گردش کول دي او په خپل ځای کې د محوري حرکتونه دا غدي ځمکې څلورمه مرحله د دغه کائنات څلورمه مرحله او پنځمه مرحله کې د ځمکه خدای پوکتا یو راکړه د ځمکه خدای پوک جوړه کړي کې ونی بوټي او بو وغیرہ وغیرہ غرونه سامي او صحراګونه دا الله رب العزت پنځمه مرحله کې او شپږمه مرحله کې الله رب العزت په دغه ځمکه کې د حیات او د ژوند سلسله وکړه جنوري ورکی پیدا وکړل چرندو پرندې ورکی پیدا وکړل او اخیری کې څنګه بیا الله رب العزت اټول اخر کې انسان پیدا کړ نو هغه فرمایي چې کني دا شپږ مرحلو ته الله رب العزت 6 ایام نه دي چې کني شپږ ورځې کې پیدا کړ غبار د ځمکه اسمانونه الله رب العزت ثم استوى على العرش بیا الله رب العزت په عرش باندې قائم شو دې تفصیل مت بیان کړم بس قائم شو څنګه قائم دا متپاتی نشو نو دا عرش څنګه دا کنه دا ډېر لوی دی الله رب العزت مخلوق ته د ځمکه اسمانونه څخه ختم شي و اسمانونه بیا غنه بعد جنتونه شروع شي بیا جنتونه دي درجه به درجه ټول نه باندې څنګه دا کنه هغه بیا جنت الفردوس ده بیا جنت الفردوس نه باندې څنګه دا عرش دا عرش دوله لوی ده ټول جنتونه نه چاپیر ده ټول کائنات نه چاپیر ده او هغه من سویره دی عرش تا ما من شفیع الا من بعد اذن الله رب العزت اجازات نه بغیر چوک سفارش نشي کوي چنانچه کفار څوک دي کنه هغه دغه بوتونو ته یې د سفارشون دي دا به یقیني تور منی سفارش کوي الله رب العزت دا خبرو تردید وکړل ته سفارش دی الله اجازت نه بغیر ای چوکانه ته چوکا کوي سفارش الله به ته اجازه ورکړي او سفارش به دي چو متعلق کیږي د هغه خلکو متعلق به کیږي چې چوک کم از کم الله باندې مون راولي کایو کافر وی هغه متعلق نبی سفارش وکیا هغه بنا قابل قبول الله منینا هغه بغینا الله د متنی کمال